خلناله تاسو د سکول په باره کې څه وایې؟ 2-3 کلونه دا وران پروت دی او ټینډر شوی دی او لکه څوک اوس دغه نه کوي، کار پې نه شروع کوي، 3 کلونه دا وران پروت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو انتظامیه ته دا درخواست کوم، دا کسان راغونډ شوي ټولو 2 کاله وشو دا سکول روان شوی دی او ماشومان په کور کې ناست دي او د دې ټنډر هم شوی، خو د اوسه پورې بېکار شروع نه شو. کسان ځي او راځي او د اوسه کار شروع نه شو. مونږ دا د دې نه پله زموږ مجبوري ده، دا کسان به وځي او احتجاج په طور باندې او دغه به کوي، روډونو ته به وځي. نو د هغې مونږ مخکې حکومت ته درخواست کوو چې په دې باندې عمل درآمدي وشي او دا کار دې شروع شي. صحیح. دا د سکول نوکر دی، تاسو دې باره کې څه وایې؟ تاسو معلومات کړي که څه وایي هغه څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو معلومات کړي دي، خو انجینران د ورځې 2-3 ځي راځي او نن کار شروع کړي او سبا کار شروع کړي. هغې کې د دونه خوش شو، 3م کال دی سکول دغه نشته که نه شروع کړي. ماشومان کور ناست، تکلیف ورته هم دی، دغه هم دی او په سکول باندې کار نه شروع کېږي. نو دغه حالت دی، نو دغه سکول وران پروت دی او مجبوري ده. زموږ حکومت ته درخواست دی چې په دې باندې کار شروع کړي، سکول زر تر زره جوړ کړي. حکومت سره مهرباني. صحیح ده. تاسو څه وایئ په دې باره کې؟ مونږ خو د دې سکول دغه مطالبه ده کومه چې د دوی د زموږ د ټولو ده، او بلکې خاص کر د دې ماشومانانو دپاره ولې چې د هغو مستقبل خرابېږي. ټول دغه شان ګرځي، نه سکول ته ځي، سکول بل شتي نه. دا سکول دی چې دغه یخني ده، اوس چوټیانې ماته شي، دا 2 میاشتې چوټي وه او مونږ ټول دا به انتظار به دې 2 میاشتې کې مونږ سره کار به شروع کړي. کار یې پې هم شروع نه کړو او ټینډر چې کومه خبره ده نو وایي په بله ورځ یو انجینر راغلی وي چې د دې یو ټینډر شوی دی، هغه ټیکهدار چې دی تښتېدلی دی، بیا هغه وي چې بل یې ورکړی دی. نو په هغه خبره کې یو ټیکهدار یو له ورکوي او بل یې بل له ورکوي. نو خاص ایجوکیشن ډپارټمنټ والا چې کوم کسان دي هغوی دې هم د دې څه دغه وکړي چې تپوس یې وکړی شي چې یاره دا ولې بند دی او د په دې باندې دا کار ولې نه کېږي. دا د تقریبا د دې دا 2م کال دی. دا کومه حلقه ده او کوډ نمبر څه دی سکولو؟ دا حلقه خو PK6 ته د ډاکټر صاحب د ډاکټر امجد جی. نو مونږ هغه ته هم خواست کوو چې هغوی پکې هم څه خپل دغه وکړي، ولې چې هغه د دې صوبایي حکومت ممبر دی او خاص کر د معدنیاتو وزیر دی، خامخا هغوی پکې ډېر څه کولی شي چې هغوی پکې وکړي. او زموږ د ټولو د مطالبه ده، د سیاسي لیول خبره نه کوو، خو چې زموږ د دې ماشومانانو دپاره وکړي او د دې خلکو دپاره وکړي. دا سکول لکه هغوی منظور کړی دی 1200 والا دی، خو چې کوډ او 220 کوډ دی او دا زموږ سره د سکول چوکیدار دی او زموږ ټول واړه دغه شان ګرځي. لږ پکې ځي چې بل سکول ته ځي، بل ځای کې د لنډۍ شاته، او نور ټول چې دی هغه دلته ثابت ورځ دلته کرکټ کوي. او نن یې چوټي ماته شوه، نن ټوټل دلته په دې اډه کې ځان کرکټ کوو او یو وړوکی سکول ته نه ځي چې چاته وایي چې سکول ته ځه وایي هغه لرې دی. اوس خو مونږ دا ټول کسان افغانستي دا زموږ مطالبه ده چې دا وکړی شي. که کار شروع نه شو موږ بیا احتجاج به کوو. بالکل به زموږ حق دی، بالکل موږ به احتجاج کوو. خو اول خبر دا چې ډاکټر صاحب صوبایي وزیر دی، نو چې هغوی وکړي او د هغوی په وساطت باندې وشي نو ډېره ښه ده. صحیح. ته ورېږه. صحیح شو. د کم میلګا کوټلۍ میلګا داسې لیکبل سره کوټلۍ میلګا دی خاص. کوډ نمبر دی 20، سکول کوډ نمبر دی 220 نمبر دی کوډ نمبر. کوډ نمبر چې دا 220 او دا سکول دغه سن تاسو ګورئ ورو دغه شان پروت دی. پوه شوې؟ په ورانولو کې بدو چې د وراني ټیکۍ واخیسته، د ورانولو هغه نو په 2 ورځو کې وران کړی دی. دا خسته مخته یې خرڅه کړې وړي ده او بس هغه ټیکهداران ورک شوي دي. پوه شو؟ نو اوس څوک دغه نه کوي که نه چې اوس معلوماتو کې ټینډر خو شوی دی، خو چې اوس معلوماتو چې کار د چا نه و چې کار به کله شروع کېږي. پوه شوې؟ 2 کاله پوره شو، 3م لکه اوس 3م کال شروع دی. اوس هغه کې لاس کې کار نه چې هغوی پې لږ زور راولي او وکړي. بس